السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وی او ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نن په دې ویډیو کې تاسو سره د خان بابا او د شیرخان یو څو اهمې خبرې را مخې کوو چې خان بابا او شیرخان یو بل ته چیلنج ورکړی و چې نموته به په قیوم سټیډیم کې مقابله کوو. آیا هغه مقابله وشوه که ونه شوه؟ د هغې په باره کې خان بابا ټول حقیقت راښکاره کړو. که چېرې تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ په اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړي، د درې نښان ورڅخه مخه ووهئ. موږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. دوستانو، د ویډیو کتلو مخکې تاسو ته دا یادونه وکړو چې د نن نه یو هفته 2 هفتې مخکې خان بابا او شیرخان یو جنګ کړی و، یو بل ته یې چیلنج ورکړی و. په هغه چیلنج کې ویلي و چې موته به ډېر ژر په قیوم سټیډیم کې مخامخ کېږو او مقابله به کوو. او دوستانو همدغرنګې وشوله. خان بابا او شیرخان په قیوم سټیډیم کې اوسه پورې لا نه دي مخامخ شوي. ډېر فینس په انتظار دي چې موږ به مقابلې ته ځو. خو خان بابا وایي چې موږ مقابله نه کوو ځکه چې موږ د مقابلې هېڅ خبره نه ده کړې. موږ خالي ځان فیمس کولو ځان فیمس کولو لپاره موږ دغه ویډیو وکړله او موږ یو پلان ساز کړو. دوستانو، خان بابا وایي په ما باندې اوس شیرخان الزامونه لګولي دي چې ما ته خان بابا څه پیسې راکړي دي چې د هغه پیسو په سر باندې زه د خان بابا ډیرې ته ورغلم. خو خان بابا ویلي نه، ما ته شیرخان د مخکې نه وویلي چې ته به ما پسې جواب راولېږې، زه به درشم او ته به اردو کې ویډیو وکړو او زه به تا ته چیلنج درکړم، ته به ډېر فیمس شي او زه به هم ورسره فیمس شم. او خان بابا دا هم ویلي دي چې ما ته د پاکستان هلکه ډېر ګران دي، آیا که هغه پښتانه دي که پنجابیان دي ما ته ټول ګران دي. دوستانو، خان بابا دا خبره هم کړې ده چې ما ته پښتانه هم ډېر ګران دي، که هغه لل دي او که بل دي او که افغانیان دي او که پاکستانیان دي. دوستانو، دا د خان بابا او شیرخان ټوله کیسه. زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د دې نښان څخه مخه ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره دررسي.